یو مستند کتاب لیکل شوی دی جزء قیام اللیل. پاغه کې د احنف ابن قیس رحمه الله یو عبرت آموز واقع ذکر کړي. احنف ابن قیس رحمت الله علیه فرمایي یو ځل ناستو ما او یو آیت میں اللہ رب العزت ذہن ترا وستو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ رب العزت فرمائی چې ما پتا سو باندې یو کتاب نازل کړی دی چې په هغه کتاب کې ستاسو تذکره ده. افلا تعقلون، تاسو ولې عقل نه لرئ، ولې نه پوهیږئ؟ نو احنف ابن قیس فرمایي چې ما د یو آیات د یو ټکی په وجه ما ته یو سوال ذهن ته رالو. الله رب العزت فرمایي فیه ذکرکم، په دې قرآن کې ستاسو تذکره ده. نو ما ویل چې یاره زمونږ دا تذکره په قرآن کې کم ځای کې ده چې وګورو زمونږ متعلق رب ذوالجلال څه فرمایلی دي. په قرآن کریم مې راواغستو او په یو آیات کې مې غور فکر شروع کړو چې قرآن کریم کې به زمونږ تذکره کم ځای کی. نو د یو قوم متعلق یو آیات ما مخې ته رالو چې الله رب العزت فرمایي کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. یو قوم داسې دی چې د شپې ډېر کم خوب کوي، د شپې اکثره حصہ الله ته په قیام کې، رکوع کې، سجده کې تیری، دعاګانو کې تیری. وبالاسحار هم یستغفرون، او د پښمنی په دې ټایم کې، تهجد ټایم کې استغفار کوي، توبه وباسي الله ته. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، او دې ته چې الله کم مالونه ورکړي دي په دې کې کو محتاج وي او کو غیر محتاج وي د ټولو حصہ پکې کوي، یعنی خیرات صدقات کوي. نو چې غور مې وکړو وی دا صفتونه خو په مونږ کې نه وو، دا خو چرته د کاملینو الله ته چې کم نږدې خلق دي، مقربین دي، د انبیاو نه واخله در صحابه او تابعین تبع تابعین چې کم فنا فی الله دي، دا خو د هغوی تذکره وه، دې کې خو مونږ نه یو وایو. وی د قرآن کریم صفحات مې اړول د یو بل قوم تذکره مې ولیده چې الله رب العزت فرمایي تتجافا جنوبهم عن المضاجع. دا قوم دا سری چې دی خپل اړخونه دا د خپلو د خوب د ځایونو نه لرې ساتي، معنا د خوب په ټایم کې اوده کېږي نه، الله ته ولاړ وي، قیام کې، رکوع کې، سجده کې، په دعاګانو کې. یدعون ربهم، او دی خپل رب نه دعاګانې غواړي، خوفا د الله د عذاب نه د یری په وجه، وطمعا او د الله د رحمت نه د امید په وجه. الله عذاب نه یریږي خو د الله د رحمت په وجه امید هم لري د الله نه د بخشش. ومما رزقناهم ينفقون، او الله چې کم مالونه ورکړي د هغې نه خرچ هم کوي، خیرات صدقات هم کوي. نو احنف ابن قیس وایي یاره دا خو مونږ نه یو، دا خو هم د کاملینو درجه ده. پاڼې مې اړولې د یو دریم قوم تذکره مې وکته، یبیتون لربهم سجدا وقیاما. یو قوم داسې دی چې د شپې الله ته په قومه کې په سجده کې پراته، په قیام کې وي، په رکوع کې وي، په سجده کې وي، په دعاګانو کې وي، شپې رونه کوي په عباداتو کې. احنف ابن قیس وایي چې دا خو ممکن نشته. بیا مې صفحې اړولې د څلورم قوم تذکره مې وکته، ينفقون فی السراء والضراء. داسې قوم کو حالت د تنگ دستیا وي او کو حالت د مالدارۍ وي، په هر حال کې خیرات صدقات خرچې کوي، د الله نه ورکړی شوي مال نه خرچې کوي. والکاظمین الغیظ، په خپله غصه باندې قابو ساتون کې خلک چې انتهایی غصه ورله ورشي او دا به بیا هم قابو ساتي، صبر وکړي. والعافین عن الناس، او خلک معاف کوي
د عفو صفت پکې پروت دی ښه طاقت لري چې بدل ته واخلم بیا هم د الله رضا دپاره معاف کړي والله يحب المحسنین داسې خلکو سره الله ډېره مینه او محبت هم کوي بیا مې سوچ وکړو چې یاره دې څلورم قوم کې خو مونږ نه یو دا خو د کاملینو درجه ده وی ما خپل غور تدبر جاری وساتلو د یو بل قوم تذکره مې ولیدله الله فرمای اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون چې کله دې قوم ته وویل شي چې لا اله الا الله یعنی معبود برحق صرف یو الله دی نو تاسو د بوتانو عبادت مکوئ صرف د رب ذوالجلال عبادت وکړئ یستکبرون هغوی تکبر وکړي چې موږ دا 360 بوتان ولې پرېږدو او د یو داسې خدای عبادت ولې شروع کړو چې موږ لیدلی نه دی نو لوی وکړي ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون او دیله چې څوک دعوت ورکوي نو دوی ورته په جواب کې وایي چې نعوذ بالله من ذلک دا کم پیغمبر نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم چې مونږ له دعوت راکوي رب ذوالجلال طرف ته نعوذ بالله من ذلک دا خو یو لیونی شاعر دی د ده په وجه مونږ خپل معبودان پرېږدو څه احنف ابن قیس وی چې شکر الحمدلله دې قوم کې مونږ نه یو داخل ځکه دا خو د کافرانو تذکره ده مونږ الحمدلله اسلام کې یو مسلمانان یو د قرآن کریم صفحات میں اړول د بل قوم تذکره مې ولیده الله فرمایي واذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة دا یو قوم داسې دی چې کله د دې وړاندې د الله رب العزت تذکره وشي نو د دې زړونه تنګ شي تنګېږي د الله خبرې ته بیا شروع شو اصل وجه څه ده په آخرت ایمان نه لري ځکه د الله خبرې ته زړه تنګېږي وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ او چې کله د الله جل شانه نه علاوه د نورو څیزونو تذکرې ورته شروع کړي نو بیا ښه خوشحالۍ په ګنټو ګنټو ناستي خو د الله خبرې ته زړه تنګېږي د الله نه علاوه خبرو ته خوشحالۍ احنف ابن قیس وی چې یاره الحمدلله دې قوم کې مونږ نه یو ځکه مونږ خو د الله خبرې ته زړه نه تنګېږي شکر دی دې کې هم نه یو نو صفحات میں اڑول د یو بل قوم تذکره مې ولیدله هغې متعلق الله فرمایي ما سلککم فی سقر څه جهنمیان به په جهنم کې به سوځي تپوس به ترې وشي چې تاسو دلته څنګه راغلی جهنم ته ولې رالی نو دوی به ورته وایي قالو لم نکو من المصلین موږ به دنیا کې مونځ نه کولو د مونځ نه کولو په وجه باندې نن جهنم کې یو ولم نکو نطعم المسکین د مسکینانو د محتاجانو د فقراو خلکو مونږه په هغوی خوراک سکاک نه دی کړی یعنی خیرات صدقات هم نه دی کړی وکنا نخوض مع الخائضین او کومو خلکو چې با د دین پسې خندنې کولې مذاق په اړاولو مونږ هم په هغه مجلس کې ناسو دین والو پسې او دین پسې هم خندنې کولې وکنا نکذب بیوم الدین او مونږ باندې قیامت دروازه انکار کولو نشتا بالله من ذلک دا انبیاء چې وایي قیامت به حساب کتاب به د الله دیدار به جنت به وي جهنم به وي نعوذ بالله دا د دې قالوا اساطير الاولين دا خو د مخکې خلکو منګړتې خبرې دی وایي حتی اتانا الیقین در دې چې به یقین یعنی مرګ رالو نو اوس دنیا کې په ایمان نه ساتلو نن د هغې نه ساتلو په وجه په جهنم کې یو احنف ابن قیس فرمایي شکر الحمدلله په دغه کې هم نه یو موږ په آخرت هم ایمان دی او موږ د موسم الحمدلله څه ناڅه اهتمام کوو او د فقیرانو محتاجانو سره څه ناڅه امداد هم کوو نو په دې قوم کې هم نه یو داخل بیا دی خپل غور تدبر جاری ساتلو په اخره کې یو بل آیات مخې لورلو وآخرون اعترفوا بذنوبهم یو قوم داسې دی چې هغوی د خپلو ګناهونو اقرار کوي اعتراف کوي چې الله ګناهګار یو
مجرمان یو خلطوا عملا صالحا واخر سیئا و دا قوم داسې دی چې نیک اعمالم کوي خو ورسره ګناهونه هم کوي. عسى الله ان يتوب عليهم قریبه ده چې دغه قوم چې دا کم ګناهونه هم کوي او نیک اعمال هم کوي الله دې ته بخشش وکړي د دې د توبې په وجه. نو احنف ابن قیس وی چې د آیات کې ما غور وکړ خپل ځان ته مې وکتل چې یاره ستام سره لږ ډېر نیک اعمال شته او په دې مقابل کې د ډېر شي ګناهونه هم شته او توبه مو باسم هره ورځ استغفار هم کومه د الله د رحمت نه امید لرم چې الله به مې معاف هم کړي. یاره دکه هغه تذکره ده زمونږ چې الله فرمایي فیه ذکرکم به د قرآن کې ستاسو تذکره ده هغه دکه آیات دی چې زموږ ستا تذکره پکې شوې ده.